وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملګری دا سوال کړی دی چې مړي له څوک غسل ورکړي نو په هغه باندې غسل څه حکم لري؟ واجب دی که مستحب دی که څه دی؟ جواب دا دی چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې مړي له غسل ورکړو نو ودې لامبي. ابن ماجه کې دا روایت دی او دا حدیث مسند احمد او ترمذی او ابو داود کې راغلی دی. هغه کې سره اضافه ده هم ده ومن حمله فليتوضا، چا چې مړ اوچت کو ویوړو نه به ادي چاردام وکي. دا سنن ابن ماجه، مسند احمد، سنن ترمذی او سنن ابي داود حدیث ته صحیح. دې حدیث په بنیاد باندې بعض علماء دي غسل ته واجب ویل دي. څوک مړ له غسل ورکړي دی بملان به خامخا دا به واجب دي، لیکن دا دلایل موجود دي چې داغه نه پته لګي چې دا غسل واجب نه دی به دي کس باندې، بلکې دا مستحب دی. لکه یو داغه نه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما اثر دی فرمایي چې مونږ به مړي له غسل ورکو بیا به مونږ کې چا بعضې کسانو به لامبل او بعض به نه لامبل. سند حسن سند سره روایت راغلی سنن دارقطني سنن بیهقي کې. او دا اصول دي چې صحابه کرام کړو چې مونږ به دا کار کوو داسې الفاظ راشي نو د هغې حدیث حکم هغه د مرفوع حدیث دا داسې دی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې د هغې نه دا پته لګي چې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا غسل چې کوم دی دا واجب لازم نه ګڼلی کېدو. نافع رحمه الله وایي چې مونږ به غسل مړي له غسل ورکوو بیا به بعض اودس کوو چاردام به صرف کوو او بعضو چې نه به غسل کوو پس د هغې نه به مونږ هغه کفن هغه مړي له ورکوو او بیا به اوچتوو یعنې قبرستان هدیرې ته به مړو او د جنازې مونځ به هم پې کوو او مونږ به دوباره چې کوم دی نو چاردام هم نه کوو. لیکن عبدالله بن عمر چې کوم دی نو زمونږ سره به هغه و زمونږ به دې کار باندې به هغه څه انکار نه کوو، یعنې مطلب دا چې دوباره به مونږ چاردام هم قدر نه کوو پاتې را غسل. نو دا روایت چې کوم دی نافع رحمه الله دا اثر دا په جزء ابي الجهم کې صحیح سند سره راغلی حدیث نمبر 68. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله تاسو کوم مړي ته غسل ورکئ په تاسو باندې غسل واجب نه دی، ځکه چې ستاسو مړه چې کوم دی دا څه پلیت خو نه دی نو دغه ستاسو لپاره کافي دی چې خپل لاس وینځئ صرف. سنن دارقطني جلد نمبر 2 صفحه نمبر 75 حدیث نمبر 821 حسن سند سره دا روایت د عبد الله بن عباس راغلی دی. معاذه تابعیه رحمه الله دغه روایت ته چې عائشه رضی الله عنها نه تاسو شو آیا وفات شوی کس چې غسل ورکړي په باندې غسل واجب دی کنه په باندې غسل شته یعنی لازم دی کنه؟ هغه فرمایل چې نشته. په مصنف ابن ابي شيبه او حدیث نمبر 11141 دا سند بالکل صحیح دی. او دا خبره یا ساتل پکار دی چې دا کوم حدیث چې موږ کوم د غسل باره کې ذکر کو دغه حدیث یو روایت کوونکې صحابیه چې کوم د عائشه رضی الله عنها هم ده چې په هغې کې هم دغه راغلی دي چې څوک مړي له غسل ورکړي نو غسل به کوي، لیکن دلته عائشه رضی الله عنها وایي چې په ده باندې غسل نشته. د دې نه پته ولګېده چې واجب نه دی، مطلب یې دا دی. بعض علما چې دا وایي چې نه دا کوم غسل والا حدیث چې راغلی چې غسل به کوي نو دا حدیث منسوخ دی. لکه امام ابو داود رحمه الله دا خبره کړله چې دا منسوخ دی. ما د احمد بن حنبل اوریدلی هغه نه تپوس شو چې څوک غسل مړي له غسل ورکړي په باندې غسل شته که نه؟ نو هغه وایي چې یجزیه الوضو چاردام ولا کافي کېږي. سنن ابي داود کې هغه دا خبره کړله روایت نمبر 3162. امام ابن شاهین هم دغه منسوخ ګڼي، هغه کتاب دی دغه ناسخ الحدیث و منسوخ صفحه نمبر 135 هغه کې هغه هم داسې خبره کړله چې دا منسوخ دی. لیکن صحیح خبره او راجح او مضبوطه خبره دا ده چې مړي له غسل ورکولو والا باندې غسل واجب نه دی بلکې مستحب دی. او منسوخ ورته ویل چې کوم دي نو دا صحیح خبره نه ده. که داسې ویلی شي چې فرضیت منسوخ دی نو بیا جدا خبره ده، لیکن صحیح خبره ده چې بس دا د اول نه دغه مستحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چا باندې تاکید نه دی شوی والله اعلم. لیکن په دې طریقه باندې بیا دا بله خبره چې کومه ده مړی وړل دغه کټ وړلو په مقبرې ته نو په هغه باندې اودس هم واجب نه دی بلکې مستحب دی، لکه څنګه چې مخکې د نافع رحمه الله دغه اثر نه واضح شوه او بل د اکثر اهل علمو همدغه موقف دی والله اعلم.